السلام علیکم ناظرین. نن به زه په ملکن یونیورسيټي کې اتن شو. د هغې اتن متعلق ته دوه درې خبرې وکړم. په دې باندې په دې علاقه باندې ډېر غټ شور جوړ دی. دوه مکتب فکر پکې لګیا دي. څوک وایي چې اتن ښه او روا دی او ډېر ښه دی او زموږ کلتور دی، او څوک وایي چې نه د اتن منع دی او بالکل ناروا دی او کفر دی. نو زه به تاسو ته صرف په دې هکله باندې یو دوه درې خبرې وکړم چې اتن د پښتو په کلتور کې شته او شته، خو د څو حدودو تحت دی. پای کې نمبر 1 خبره دا ده چې د پښتني هر روایت هغه د اسلام نه مطلق خلاف نه دي. که تاسو تاریخ وګورئ، لکه د میجر راولټي یا د الفنسټون تاریخ تاسو وګورئ، هغه زموږ تاریخ لیکلی د پښتنو، یا نور تاریخ دانان وګورئ، نو هغې کې به تاسو ته ظاهره دا معلومه شي چې یو خبره اسلام نه خلاف نشته او هر خبره د اسلام په طول باندې ښه پوره خیږي. نو ځکه یو طرف ته خو که فرض کا پښتو کلتور کې دا دی، خو د هغې نه موږ غلط مطلب اخیستی دی. نو دویم طرف ته اسلام هم دا وایي چې للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بل ځای کې فرمایي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. بل ځای کې یو حدیث دی الحیاء شعبة من الایمان. بل ځای کې حدیث شریف دی ان الله یحب الحیاء والستر. نو اسلام کې موږ ته څه شی خبره پوره ده. دې باندې تاسو ته ما څلور پنځه وویې، او حالانکې اووه ځایه قرآن شریف کې راغلي چې حیا به کوئ، ستر به کوئ، او د دې نه علاوه ډېر شی احادیث په دې کې موجود دي، احادیث صحیحه چې ستر حیا. نو زمونږ پښتنو ته دا درخواست کوم چې دا هر څه شته، خو په حدودو کې دننه، د حدودو نه بهر نه، د اسلام د زاویې نه بهر نه. اتن به کېدو، خو چې کله به مسلمانانو یو بهترین یو غاټ جنګ چېرته وګاټو، نو رابله اتن به وکړو. اتن به کېدو، خو زنانو په کور کې دننه چې پای کې به سړي نه و، په حیا او په ستر کې دننه به ځان خپله خوشحالي کوله او لږه څه ګډه سندرې وغیره دا به وکړې. د هلکانو د جنکو او د ځوانانو او د سړو یو ځای ګډېدو مطلق یو ځای کې روایت نه په پښتو کې ملاویږي نه په اسلام کې ملاویږي. نو لهذا ملګرو خیال کوئ او د خپلو ایمانونو فکر کوئ. جزاک الله.